دویمه اهم مسله ده اوس د دې اختر نه بعد د شوال روزې. شوال د اختر میاشت ته وایي، وړوکې اختر میاشت ته په عربۍ کې د شوال میاشت وایي. عزتمندو موږ یو میاشت روزي ونیولې، الله رب العزت موږ له د دې اجرونه راکړي. قرآن پاک کې الله وایي او حدیث پاک کې هم راځي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. کوم انسان چې یو عمل وکړي الله ولله 10 درجې ثواب ورکوي. نو د دې یو میاشت روزي ثواب د 10 میاشتو د روزو برابر دی. 10 میاشتو روزو ثواب درته ملاو شو. او یو حدیث کې راځي چې کوم انسان من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدهر، چې کوم انسان د رمضان روزي ونیولې او د رمضان نه پس شپږ روزي د شوال روزي ونیولې، وایي دا انسان داسې دی لکه چې د پوره کال او د پوره عمر روزي ونیولې. چې کوم انسان باقاعدګۍ سره چې کوم دی دا شپږ روزي نیسي او دا میاشت روزي نیسي، دې انسان ته د ټول عمر د روزو ثواب ملاویږي. ولې؟ ځکه الله یو په 10 ورکوي. نو چې دا یو میاشت روزي دي ونیولې دا د 10 میاشتو روزو برابر شوي، او چې شپږ روزي دي ونیولې نو 10 چې کې 60، نو دا د 2 میاشتو روزي برابر شوي. نو د 12 میاشتو روزو گویا کې تا روزي ونیولې. نو د دې دا به کله نیسي؟ بعضو روایتو کې منع راغلی ده، خو د هغه منع مطلب دا دی چې متصل به نه نیسي دې روزو سره. امام مالک صاحب هم د دې نه منع کوي، زمونږ امام صاحب هم یو قول شته، خو هغه د دې وجې نه منع ده چې خلکو به د اختر په ورځ نیولې بالکل متصل به روزې سره. امام مالک صاحب وایي خلک به دا سوچ کوي چې د اختر روزې چېرته 14 ته ورسېدلې 14 ته ورسېدلې، نو داسې به نه کې. نو د اختر په ورځ باندې دا روزې نه کېږي. نو د اختر یو ورځ چې ختمه شي د وړوکي اختر یو ورځ وي ښه، بس دغه یو ورځ چې ختمه شوه په سبا باندې چې کوم دی ته د شوال روزي ورسره نیولی شي، او متصل هم نیولی شي پرله پسې، او یو هم نیولی شي. پوره میاشت کې 6 روزي پوره کول دي. تواتر پکې او تسلسل پکې شرط نه دی، آسانی روزي دي. الله رب العزت دې دې نیولو موږ او تاسو له توفیق. दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।